बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, زه ستاسو هوست کیرن اسرار د ای وی ټي خیبر نه او خپل ټول ټیم طرف نه تاسو ته ډېر سلامونه درکوم او موږ سره زموږ as always the very dashing and genius څوک دی ډېره غټه پرسنالټي ده سر زکي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Dashing, thank you so much for the compliment. Genius, no. Yes, you are, sir. That's what you deserve. Everybody knows you, I guess. Actually, the thing is, thank you so much. Granu katunko pa khair ali study mashi. لکه تاسو ته کیرن ویلې زموږ ټول د ټیم طرف نه د خیبر سهار چې څومره ټیم دی د ښایسته سهار هم یو ځل بیا مبارکه شه جي. او دا ولې هر سهار چې انسان راپاسي که نه نو چې هغه د الله شکر ادا کړي اول چې یا الله یو بله موقع دې راکړه یو بله ورځ دې راکړه نو دا یو ډېر د شکر خبره ده او په دې د شکر باسه چې روغ رمټ ژوندي پاسېدو څه فزیکل ډیفیکټ نشته دی مونږ کې دا غټ بلیسنګ دی سر. او که نو اوس چې راپاسې یو ګډ ګډ کېږي ها دا څنګه زه خو ټیک ټیک او په د پاسه سر تاسو که نوټ کړي د ګرمي دا لو چې راغلی د بشکال شروع شوی دی د ګرمي سره لا پکې چې زکام هم وشي او چیسټ انفیکشن وشي ما ویلي مو چې خیال به ساتئ ګرمۍ والا زکام چې دی هغه بیکاز هغه ګرم ګرم شیزونه تاسو څکلی هم نه شئ ګرمۍ د وجې نه خو مجبورن به یې یوز کوئ میډیسن شو هغه لا ګرم دي او بیا لیکوډ به زیات څکئ خو یخ به نشي څکلی اټومیټیکلی خو هسې هم نه دي څکل پکار خو خیر نی هاو جي نن ورلډ سوشل میډیا ډے دی او د سوشل میډیا ډے حوالې سره که زه خبره کوم نو نن هر یو انسان چې دی هغه ځان له شوی دی they are not connected virtually خو اسې بالکل یوازې شوی دی الوف شوی دی بالکل isolate شوی دی sorry نو the some people they want to stay aloof but some people they want to stay connected خو هغه کنیکشن چې کوم ریلیټیو سره ستاسو دی هغه پاتې نه شو هغه sitting with your parents and talking to them چې کوم انټیلیجنټ خلک دي اوس هم هغوی مور پلار سره کینی ډسکشن کوي خو چې کوم داسې خلک دي هغه صرف ډوب دي په گیمز کې او سوشل میډیا کې نو هغه بالکل یو سایډ ته شوي او هغوی ته سر دا داسې لکه چې موږ ډېر غټ اچیومنټ کړی دی and they feel literally proud of it that we are very serious people though it's nothing like this sir او ټولو کې غلط دې خوا کېږي سر چې دا ریډیشنز دي ټیک ته د سوشل میډیا ډېرې فایدې دي موږ ته په کور ناسته مخامخ ایمیل ریسیو شي پخوانی سیسټم نه دی چټي آئی ہے کبوتر جا هغه حال نه دی خو دا خبرې شته دي سر دا ریډیشنز دي زموږ آی سایډ ګرانو کتونکو افیکټ کېږي دې سره ایون موږ منټلي لږ شانتې ډراوزي هم فیل کوو موږ ته خوب راځي خو وی آر سټل بزي ان آر موبایل فونز یا لیپټاپس باندې کوو هر شی یوز کوي خو په لیمټ کې ماشومان ګوري نه څومره هایپر شوي دي بالکل جی انگزایټي په ماشومانو کې دا خلکو سوچ هم نشو کولی او اوټیزم ټول نه غټ چې کوم نقصان شوی دی د سوشل میډیا او د موبایل ولې چې مور ولا موبایل ورکړي چې بچی چوپ شي هغې سره اوټیسټک بیهیویر هغه شروع کړي هغې سره ماشوم خبرې زده کولی نه شي ولې چې هغه چې څه ګوري او څه اوري لګیا دی هغه به یې زده کوي نو هغه چې کوم یو شی هم ګوري ویدر څه کارټون کریکټر دی څه نور څه دي هغه به هغه فالو کوي نو دې حوالې سره د مور ډېر بې حده فرض جوړیږي ذمواري هم جوړیږي چې هغه ولې چې ریسپانسبل ده د ماشوم وړومبۍ مدرسه ده او د هغې د کریکټر بلډینګ دپاره ډېر ضروري دی چې د موبایل ځای واپس مور والي نو هر څه به بیا همغه شانې ټیک شي بالکل سر بل مور چې دا سر ماشوم ته یو کانفیډنس ورکوي چې موږ چې څونه یو بل سره کمیونیکیټ کوو خبرې کوو سر نو هغه هغومره موږ کانفیډنټ کېږو سر وی نو د فریډم اف سپیچ سر چې په موبایل تاسو کې یا به تاسو ته څه وښایي هغه به تاسو ته اویرنس درکړي صحیح دی یو پروګرام دی لکه سپورټس باندې روان دی په فیشن روان دی د دنیا کې نیوز کې څه روان دي اویرنس به ملاو شي نالج به وي تاسو سره خو هغه سایکالوجي چې څنګه وایي سر ما یو ځای کې ریډ کړي چې تاسو خبرو نه پته نه چلی سر چې تاسو څه میسج کنوے کول غواړئ ستاسو باډي لینګویج ستاسو جسچرز ستاسو ډریسنګ the way you move your hands دې نه پته چلی نو دا تربیت خو مور ورکوي
डेफिनेटली ब्यूटीफुल او دا د کې صفا خبره ده ولې چې ته کاپی کې خپل امي او ابو کنه ولې چې هغه ستاسو رول موډل نو موبایل چې ستاسو رول موډل شي ولې چې ماشوموالي نه تا هغه ګورې هغه سرفینګ کیری ګیا نو اتوماتیکلی دې کې به زه مور او پلار ته خواست کوم چې تاسو خپل ماشومان باندې دا ظلم دی ګورې دا ظلم مه کوئ او پرېږدئ چې هغې ستاسو مینه وګوري ستاسو ته رانږدې شي یا کانفیډنس هغې کې بلډ اپ شي لکه دې چې خبره وکړه کیرن چې باډي لینګویج سره هغې اټومیټیکلی خپل ځان ایکسپریس کولی شي خبرو سره وکیبلري زده کړي نو هغه د اسم نشته پته هغه پته نشته څه ګوري دا نامې هم عجیبه عجیبه دي چې ما ته هغه ورځ خپل وراره راته ویلی وي څه نامه یې واخیسته وي دې د شپې راځي مې څوک د شپې راځي سم کریکټر سم کارټون کریکٹر نو ما ورته ویل میں نے what are you talking about کنا نو نہیں وہ آتا ہے اگر رات کو آتا ہے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس سے سو یو نو اغي دومره سیریس لیلی کیا دی دا اینی هاو د مور حواله سره تاسو ویلې دې سره به موږ کنیکټډ کو لینک کو جی او بل سر ما یو شی نوٹ کړی دی ان جنرال دا واتس اپ کې چې موږ میسیجز کوو اکثر له ریسیور ته هغه سبل رنګي هغه پرسیو کوي او موږ سبل سویل غواړو یو نیگیټیو کمیونیکیشن روان دی سر یعنی هغه خبرې چې کوم مخامخ کیږي یو بل ایکسپریشنز په تھرو انډرستانډینګ کیږي هغه نه کیږي یو مس ریپرزنټیشن اف میسیج کیږي نو زه خو وایم سر پرسنلی چې تاسو دا واتس اپ او داسې اپلیکیشن سر صرف प्रोफेशनल हाथ पूरे साथ है पर्सनल सिर्फ सलाम दुआ पूरे टिक दा खैर टिक जोड़ चाहे स शेयर कोली स डॉक्यूमेंट शेयर कोली तर दे हाथ पूरे सही खुदा रोर खोर पर झगड़े दी फैमिली वाले पर झगड़े अला पर स्काइप राशा अला पर वाइबर राशा अला पर व्हाट्सएप राशा पर बल कम यो ऐप दे डेर फेमस पर वही की यूज की बॉटम पागे राशा ता सर खराबी कैसे एग्जैक्टली और दा मिसअंडरस्टैंडिंग अ मैसेज और ला कता सोई ची کنفیوژن کریټ کوي کنفیوژن کیږي لکه اوس تاسو ماته وایي چې سر تاسو بلن پروګرام له راځي زرته یم چې نو وای غوسه ده نو بالکل یو نو ایکسپریشن از ناٹ دیئر یو نو سو اٹس بیټر چې تاسو کچا سوګلری دی نو ډایرکټ ورته کال وکړئ لا ورته وایس میسج وکړئ دا لا زیات خدای اغینا چې تاسو یو میسج ورته کوئ سو آی تھنک ستاسو به هغه فاصلې چې دي هغه به کم شي او جګړې به نه پیدا کیږي د مور د اهمیت حواله سره به خبرې کوو نن خو یو وړوکی غوندې دمې نه پس ګرانو کتونکو جی ګرانو کتونکو چېرته مزئ موږ هم دلته کې یو او موږ راځو لږ ساعت پس خپل ګیسټ سره سټے ود اس وی ول بی رائټ بیک ویلکم بیک ګرانو کتونکو ات خیبر سهار موږ سره جی یو ډېر نامي ګرامي ګیسټ دی چې کوم ایډوکیټ هم دی او هیومن رائټس کې ایچ او ډي په هغې باندې هم دی ډیزګنیشن باندې دی او هغې نه علاوه یو تحریک هم چلی لګیا دی خپل نو ګرانو کتونکو راځئ چې هغې سره ګپ شپ شروع کړو څنګه سر زکي جی بالکل جاوید خان ایڈوکیټ صاحب موږ سره ناست دی جی په خیر حالي ستړي مه شئ جی څنګه یې تاسو ښه ټیک ټاک سر موږ وختي خبرې کولې تاسو د موبایل خبره وکړه نو نن پوره دنیا کې پوره نړۍ کې د سوشل میډیا ورلد سوشل میډیا ډی ده او ورسره مونږ ګورو چې مور پلار چې دی هغه بچونه لري کېږي لګیا دی ورځ هغه کنیکشن پاتې نشو هغه ریلیشن پاتې نشو چې کوم مخکې به ته مونږ په دې ډسکشن کولو ستاسو راتګ نه مخکې نو ما چې دلته نه به شروع وکړو چې د مور او پلار چې کوم بیکاز دام زما په خیال دام هیومن رایټس کې راځي چې د ماشومانو رایټس ډېر زیات دي او د مور او پلار هم حقوق ډېر زیات دي جی جی نو اول خو مونږ چې کم مونږ ته اسلام د مور او پلار حقوق خولی دي او د بچو حقوق خولی دي چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو که نه په هیومن رایټس کې به کله مسله نه راځي بالکل نو تاسو څه وایي دې حوالې سره سر بالکل جی دا خو تاسو ډېر یو اهم موضوع باندې خبرې مقرره کړه که نه او حقیقت دا دی چې موبایل د کم سہولت دپاره چې راوتی دی نو د هغې میس یوز مونږ ډېر زیات کوو صحیح لکه د دې باندې چې کوم هغه پازیټیو اکټیویټي ده نو هغې دپاره دا ډېر کم استعمالیږي
او نوجوان نسل زیات تر نیگیټیو دغه لپاره استعمالوي. بالکل زمونږ داسې یو خوراکي غونډه ده، موږ دغه جاپان ته تللی وه. هغه ډاکټر هم د سایکیټریسټ هم راغی نه. نو هغې ما ته وایي چې په جاپان کې د موبایل چې کله څوک کور ته راځي هلته خو ټول جاب کوي که نه، ښځه هم جاب کوي او خاوند هم جاب کوي، ماشومان هم جاب کوي. نو کله چې هغوی کور ته راننوځي که نه، نو هغوی موبایل آف کړي او هلته یو داسې باسکټ ځوړندي پچې غوندې که نه، او په هغې کې خپل موبایل کېږدي. هغوی وایي چې دا کور ته راتګ چې کوم دی دا زموږ د فیملی ټایم دی. بالکل بالکل دا خبره صحیح ده. نو لکه کو سړی راځي هلته په موبایل ایږدي، کو ښځه راشي موبایل به هلته ایږدي، کو بچی راشي موبایل به هلته ایږدي. هغوی بیا کښېني آرام وکړي، د کانې په ټیبل کښېني، خپل هغه څنګه چې ورځ تېره شوي هغه ډسکس کړي که نه. نو هغې نه پس چېرته ماشومانو ته بیا یو ګنټې دپاره موبایل الاؤډ وي چې هغوی ته چېرته سکول کې یا په کار کې څه پراجیکټ کې کار میلاو شوي نو هغې استعمال کړي. نو جاپان نن په کوم ځای ولاړ دی او د هغوی استعمال څنګه دی که نه. صحیح خبره. او موږ دلته خو چې دی نو روټۍ ته به ناست یو او موبایل به هم لاس کې نیولي که نه. نو که ته اکثر موږ له دا والدین راځي، زه دلته جي په DRC ټاون پولیس سټیشن کې ممبر هم یم که نه. نو موږ له کیسونه راځي نو اکثر هم دا ګیله کېږي چې یاره د ماشومان د مور پلار توجه سره خبره نه اوري، او د مور پلار لومبې او اخري خواهش دی چې زما دا بچی زما دا لور دی زما خبره اوري. ایگزیکټلی لکه خاص کر زمونږ د 60 پلس چې کمی که نه، دې ته بیا د نور خواهشاتو ضرورت نه وي. دوی ته صرف دا ضرورت دی چې زمونږ د بچي، زمونږ د رویلونه، زمونږ د خورویونه یا زمونږ د قشران چې کوم دي که نه، زمونږ د تجربو نه څه زده کړي. موږ نه چې کومې غلطیانې شوي دي په هغې کې موږ وایي چې دا نسل یې ونه کړي که نه، او موږ چې کومې کامیابۍ حاصل کړي دي موږ وایي چې دا راتلونکي نسل یې حاصل کړي. نو دا خو ډېره ضروري ده چې د دې پازیټیو استعمال وشي. ډېر ښه شی دی جي، بد شی نه دی، ډېر ښه شی دی، او استعمال یې لږ صحیح پکار دی. استعمال کړن د هر یو شیز چې کله راشي که نه زموږ دا نیچر دی، موږ د هغې اول غلط استعمال کړی دی او هغې نه پس چې پوه شوي یو پې نو لا خو ډېر بہت دیر ہو جاتی ہے د چا خبره او لا چې پوه شوي پې نو هغې افادیت بیا راته پته لګېدلی نو افسوس هم کړی چې کاش دا شروع نه موږ داسې یوز کولی نو نن به دا پرابلمز نه و. دا اصل پرابلم دا ده چې ایکسایټمنټ یو نوي شي ته د هر چا ایکسایټمنټ وي، هغه یې په یوز نه پوهېږي، هغه وایي چې I want to explore it through every side. No, that is also one of the reasons, sir. Exactly. جی سر تاسو نه مې یو سوال تپوس کولو، ذهن کې مې کافي ټایم نه راتلو. نن سبا د ډیجیټل لټرسي زمانه ده او ګلوبلایزیشن ایرا ده. Sir, being a DRC, District Resolution Counselor, and a social reformer, plus a human rights activist or head, sir, تاسو دا درې واړه فیلډز څنګه یو بل لپاره یعنی تاسو مینج کړي دي او دا څنګه کمپلیمنټ کوي په یو بل باندې؟ ډېره مننه جي. دا زموږ د درې واړه جاب چې کوم دي دا ولنټیر دي. ښه جي. او دا موږ تقریبا خپله زندګي خو موږ شروع کې ما بزنس هم کړی دی، بیا لکه چونکې زما تعلق داسې یو بزنس فیملی سره دی که نه، بیا چې موږ LLB وکړه بیا موږ خپل وکالت کولو که نه، موږ ته دا مسایل ښکاره شوي، خاص کر چې تاسو کوټ ته لاړ شئ که نه نو دې کې دا مسایل ډېر زیات راښکاره کېږي چې یاره معاشره کم طرف ته روانه ده که نه. لکه رور را پاسېدلی دی په رور دا وه، خور را پاسېدلی ده په رور دا وه که نه، بچی را پاسېدلی دی په پلار دا وه. نو موږ دا سوچ وکړو چې یاره ژوند داسې تېرول نه دي پکار، یو داسې ژوند هم پکار دی چې ستا نه څوک څه زده کړي. نو هغې دپاره موږ DRC ته چې موږ ته کله آفر وشو چې راشئ نو موږ راغلو. اوس د خلکو منځ کې په DRC کې دا تنازعات فري آف کاسټ حل کېږي، لکه هلته څه د وکیل فیس نشته، څه د درخواست ورکولو کوټ فیس یې څه کمي هغه نشته. نو او بلکې زموږ ملک معاشي حالات هم داسې دی چې هغه جسټس بس ریزالو کوي به یو مسله او بس نو دې کې موږ دغه کولو. بیا چې کله موږ DRC کې کار کولو که نه نو د دې څه لیمیټیشن دی چې پټي نیچر کیس پکې که نه، نو موږ ته به پکې داسې مسایل هم راتلل چې هغه لکه د دشمنۍ وي د یو دوو کسانو، لکه پښتنو کې د دشمنۍ ډېرې زیاتې دي که نه. اوس د دې منځ کې روغ هم پکار ده، ځکه چې کوټ ته لاړ شي که نه نو عدالت کې بجای د دې چې زموږ د مسلې حل شي که نه نور هم زیاتې شي که نه، هلته یو پروسیجر دی هغه به فالو کوي، هغه نه فالو کوي بیا قانون نه کېږي. نو هغې له یو جرګه سیسټم پکار و
نو موږ د قومي اصلاحي تحریک زمونږ کوم مشر د سهراب علي خان صاحب د ایر فورس نه ریټایر دی او د ابي تعلق چې کم دی نو لونخړ سره دی هغوی ولته په خپل علاقه باندې د ډي ار سي چیرمن وو څه کارونه به کول نو موږ دا ټول ممبران راغونډ کړو چې ولې نه چې یاره موږ هغه خلکو پسې وګرځو چې د هغوی خپلو منځ کې دښمنۍ دي او د دې منځ کې موږ روغ وکړو څومره نیک کار دی ډېر ښه نو موږ چې دا ولنټیرلی لکه چې راته پته زما کلي کې ده نو زه تل عمران سره مې دوه درې مشران بوتلي دي چې هلکه ستاسو دا روغه مونږ کوو نو ستاسو اجازت دی که نه نو هغوی م رضا کړي دي بیا بل فریق ته تللي وو نو د 2014 نه والې تر اوسه پورې زمونږ چې 2200 د دشمنو راضینامې مونږ د تحریک کړي دي ماشاءالله او دا بالکل جی فری آف کاسټ شوي دي د چا نه پکې هېڅ پیسه نه ده اخیستلې شوې او ستاسو وایي د هیومن رایټس که نه نو هیومن رایټس خو زمونږ فیلډ دی د وکالت که نه نو موږ وایو چې یاره موږ د کم انسان د خپلو حقوقو نه زیات تر نه دی خبر بالکل زمونږ په قوم کې خاص کر پښتنو کې وایم دا بالکل نه دی خبر که نه همدلته نه به راځو سر خو یو کال دی بیا ګپ لګو په دې باندې هلو السلام علیکم جی वालेकुम अस्सलाम संगे इंशाल्लाह होते जकी भाई क्या हाल है भाई कैसर भाई ठीक ठाक हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह तातो डेर एंकर ये किरण जकी भाई माशाल्लाह मैं पश्तो सीख रहा हूँ अच्छा बहुत अच्छी बात है कुछ पख्तून है इनके रेस्टोरेंट है तो मैं उनके पास जाता हूँ मैंने कहा मुझे लिख के दो भाई मैंने पूछने संगे इंशाल्लाह होता जकी भाई तातो डेर एंकर ये वाओ कितना जबरदस्त है माशाल्लाह थैंक यू सो मच लवली जी बहुत खुशी हुई कि आप पश्तो सीख रहे हैं और दा ډیره ښه خبره ده تاسو هم ډیر ښه انسان یې थैंक यू अच्छा भाईजान मेरा भाईजान से क्वेश्चन है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और ये जो कम्युनिटीज बन रही हैं इस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारे KPK में या ऑल ओवर पाकिस्तान में मेरा एक ये क्वेश्चन है भाईजान से और वॉलंटियर्स ये क्या काम कर रहे हैं ठीक है थैंक यू सो मच क्या होना चाहिए ओके जी जी सर जवाब پښتو کې ورکو پښتو کې نه اردو کې باور کوي خو بریک نه بس خایي تاسو بریک والی ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ we will be right back after a very short break welcome back ګرانو کتونکو موږ سره جاوید خالد صاحب ناستو موږ ته یو سوال وختي راغلی regarding human trafficking نو راځئ چې هغې نه واورو چې هغې څه اوپینین دی جاوید خان صاحب هیومن ټرافیکینګ هیومن سمګلینګ دا ډېر لکه چې هیومن ټرافیکینګ دې ته وایي ګرانو کتونکو چې تاسو یو انسان تقریبا بس اغوای کوي او بوځي یو ځای نه بل ځای ته لا د هغه په مرضۍ باندې هغه پیسې ورکي او تاسو اللیګلي یو کس یو ملک نه بل ملک ته بوځئ جی بالکل جی دا زمونږ یو غټه بدقسمتي ده زمونږ د ملک د معدني او د منرلز او د هر څه نه جي مالامال دی ماشاءالله بالکل نو زمونږ د نوجوانان چې بار ځي که نه نو زه اکثر دا وایم دا د مجبورۍ نه ځي دوی ته دا خلک دا د کوم د په دې دغه کې ملوث دي په دې هیومن سمګلینګ کې که نه دا یاره زه یم چې دا څنګه انسانان دي که نه دلته یو انسان تنګ شي تا ته وایي چې یاره زه بار ملک ته ځمه چې څه مزدوري وکړمه ځکه چې کور اخراجات پوره کول دي او ته هغه سره مطلب دا بیا دوکه کې د هغه نه پیسې واخلې د ویزې پیسې ترې واخلې بیا که تاسو کتلي په هغه یونان کې چې یو کښتۍ ډوبه شوې وه چې څونه کسان پکې دغه شو که نه نو یو خو دې باندې د قانون ډېر سخت چکپ پکار دی چې بی دا خلک د قانون د چترې لاندې ولې داسې سره عام دا کاروبار جاری دی بالکل مونږ خو ځان سره هغه دغه خبره یو چاکو م نشو ګرځولی که نه یریږو چې چېرته که پولیس والا ونیو چې وایي دا چاکو دې ولې ایښی دی نو دا خو لکه دفتر یې کولو کړي یو خلکو ته دعوت یې ورکوي چې راشئ که نه نو FIA شته دی چې د دوی باقاعده دغه وکړي که نه چې کوم ټیک خلک دي د قانون مطابق دي موږ ته ټیکس ورکوي چې هغوی ته اجازت وي او د هغوی نه بیا تپوس هم کېږي او چې کوم خلک فرض که دی کې ملوث دي د سمګلینګ کې که نه چې دوی له عبرتناکه سزا ورکوي نه زه دا سوچ کوم چې دی یو کس یو ملک نه بل ملک ته بوځي څنګه لکه سر یو خبره خو داسې ده چې ډیفینټلی چېرته کرپشن اډې بدي کتلی که نه بالکل چې سرحد نه یو کس اړي نو هلته هم څه کرپشن اډې وي هغه یو کس بدي
سره ملاو وي څوک نه څوک خو ملاو وي داسې خو نه کېږي که نه بالکل، سر عجیب. دا پوره یو مافیا ده یو ګینګ دی یو ګینګ دی بالکل انټرنیشنل ګینګ دی ها په دې کې یوازې زموږ د ملک نه د نور ملکونو خلک پکې هم ملوث دي ها. د دې خپلو کې رابطې وي چې بی تاسو کس مونږ له رالیږئ نو بس هغه نه کو دونه پیسې اخلئ که نه دې کې به دا نه پرسنټیج تایي دا نه به ستایي دا نه به زمایي نو هغه پیسې دوی واخلي هغه بیا خپلو کې تقسیم کړي او د خلکو مستقبل سره لوبې وکړي خو زه بیا هم به حیثیت قانوندان لکه داسې به ووایم چې د قانون طالب علم یم که نه زه یم چې کله قانون مضبوط شي که نه د قانون بالادستي راشي نو د دې خاتمه چې کوم ده نو ګرانه نه ده ډېر اسانه ده که نه دا بدیانې به هم نه وی دا ډرګز به هم نه وی چې د قانون سختی وي سختي بالکل نه وي، بالکل چې قانون عملدارانه وي د قانون بالادستي وي بلکې سار هم زه د ځای کې ناست وم نو ما ورته وی چې کله عدلیه ټیک شي که نه عدالت دا بالکل آزاد شي د سیاست نه او د سفارش نه او د دې نااهل نه که نه نو بیا ستا ټول سیسټم ټیک کوي یس یو اداره چې کوم ده دا ټیک کول پکار دي چې دا دې ټیک که نه نور ادارې به بیا دوی ټیک کوي کرن 2200 جوړې کول ماشاءالله دا ډیره غټه خبره ده خبره ده جی او 2014 نه اوسه پورې که نه جی بالکل نو دا 11 سال شو تقریبا تقریبا 11 ها نو دې کې 2200 جوړې کول دا یو انسان بل انسان سره صلح کول څومره ثواب لري ثواب کار ده بالکل او والنټریلی دی کوي دام نه کوي لکه هغه نور هغه غټ غټ پټکي چې په سر کړي وي هلته ګډان راوړلي او ته 15 لکه روپۍ راکوه ته 15 لکه روپۍ راکوه مطلب هغې پکې مزې شي که نه non orthodox approach of Exactly. جی نو دا چې کم ان orthodox approach تاسو دی this is beautiful جی دا ډېر زبردست دی مننه جی. او خراج تحسین پیش کوي خیبر ټي وي تاسو ته په خاص توګه باندې چې تاسو دومره ښه او نیک کار کوئ ولې چې ګرانو کتونکو یاد ساتئ 100 کاله که بدي وي نو آخر جوړه کېږي بالکل ټیک شوه نو زموږ پښتانه په دې ولې نه پوهېږي چې in a nick of a second تاسو یو داسې فیصله وکړئ چې هغې نه پوره فیملیز تباه برباد شي او لکه ډز کول اسان دی خو د هغې زور وړل بیا ډېر ګران دي دا یاد ساتئ نو هغه هلکان هغه جینکې چې د چا په ذهن کې دا چلیږي چې یاره زه به بدي کوم الله زه به دا کس له نقصان ورکوم په څه طریقې باندې ګورې د نقصان ورکولو ډېرې طریقې دي یوازې ډز کول نه دي د چې څوک هراس کول څوک تنګول defamatory acts ډیفیمیټري ایکټس کول داسې ډېرې طریقې دي کیدای شي چې ستاسو د هغې ایکټ د وجې نه بل کس مجبور شي موږ اکثر وایو که نه چې د مجبورۍ نه هم یو کس یو بل له نقصان رسوي نو هسې نه چې هغه کس مجبور شي او بیا تاسو پیښمانه یي نو یاد ساتئ چې دې کې سر یو داسې خبره وکړئ چې دا تاسو 2200 جوړې وکړې دې ټولو کې تاسو ته یو خبره څه داسې وښکارېده چې یاره تاسو یې زده کړه وکړه چې دا بدي شروع شوې د دې د وجې نه ده بدي شروع خو آغاز هم دغه زر زمین والا خبرې دي که نه خو زیاتر پکې زمونږ د ځمکې مسایل دي د جیداد مسایل دي بالکل لکه د هغې خانګي تقسیم چې کوم دی هغه هم یو مسله ده لکه پښتنو کې موږ دا کتلي دي وایي چې یاره موږ به په جاینټ فیملی سیسټم کې اوسو او خامخا به اوسو که نه feudalism کې دا شی ډېر زیات باور. دی بالکل اوس په اسلام کې چې کوم دی په دې کې جاینټ فیملی سیسټم د سره نشته نشته دی جی بالکل لکه هغلته دا وایي که نه که ته زوی له واده کې نو ته وله یو ورکوټه غوندې بېل ځای ورکړه یو مرله دي وي یو نیمه مرله دي 2 مرلې دي وي پس یو 2 کمرې وي او هغه خپل کچن وي که نه او بلکې دا خو هم ده چې یاره په دغه کې چې کوم دی نه د هغه خپله یو پرایویسي ده د ښځې خاوند او د بچو که نه نو موږ وایو چې نه موږ په جاینټ فیملی کې اوسو ولې چې یاره دا زمونږ بس رونه خویندې دي نه بېلېږو بیا د هغه رونو خویندې ودونه وشي د رونو بیا د هغوی د بچو ودونه مو شي خو بس مشران وایي چې نه بس یو ځای به اوسو جی جی بس دې ته یې دغه ویلي که نه نو خو په کار خو دا ده چې دغه شي که نه بل جي موږ دا وویلې چې دا کله تنازعه وشي که نه نو ستاسو دا خبره بیا وروستو ډېر پښیمانه په یو جیل کې دی د زمونږ په خیبر پښتونخوا کې جی
هلته به یو ځای اوس خو هغه شی نشته خو هلته یو ټکي لیکلو که نه په جیل کې دنده چې د 1 منټ غیرتي او د 20 کالو بې غیرته په خیر علي دا پسند ډېر جیل کې که درنه خبره ده چې بس ډس خو د 1 منټ کار دی که نه بلکې د 1 منټ هم نه دی د نیم منټ وي سیکنډ خو چې ته بیا جیل ته لاړې نو هغه هلته تا ته بیا کله وایي شابه اوړه واغږه شابه ځای جارو او کړه په زور په وهلو په وهلو کو نه کوي نو بیا یې بېعزتي هم کوي نو هغه 20 کاله بېعزتي برداشت کوي خو دغه 1 منټ کې لږ ځان دغه کړه که نه ضرور ته اوږه ښکته کړه او بس خبره روغه کړه که نه او په جرګو کې چې ما بل کار وکړو لکه زمونږ مشران دا وایي که نه چې جرګې ګوټ چې کوم دی دا ډېر ترخي خو خوند یې ډېر مزېدار وي بالکل که نه نو په جرګه کې به تاله لږ غوندې زور راشي که نه ستا انا به مطلب دا دی شکست وکړي ظاهره خبره خو لیکن ستا نسل چې کوم دی هغه به آباد شي که نه نو دا خوند یې بیا ډېر خوږ وي که نه بل سر دا نارملی یو DRC چې دی سر دا څونه امپارشل دی چې هغه په لا میکینګ باډیز باندې او په یعنی پولیس شو کورټس باندې برډن کم کی سر نو دې لپاره خو چې دا شروع کې جوړ شو که نه ناصر زوراني صاحب یو IGP و بالکل هغه دا شی دلته لانچ کړو دا DRC یاد شي راته بالکل نو دې باندې چې بیا لږ څه اعتراضات وشو د عوامو مو شو د وکیلانو مو شو چې دا خو یو پیرلل نظام جوړیږي د عدالت که نه چې عدالت څه نو د دې څه ضرورت وکیلانو خو به غوندې اعتراض کول نو هغې باندې چې بیا د اسمبلی نه یو بل پاس شو یو ایکټ صورت کې که نه چې بوی دا یو پیرلل نظام نه دی بلکې دا د CPC چې کوم ده که نه د هغې سیکشن 89 لاندې په قانون کې دا دغه موجود شته چې پولیس رولز کې هم شته چې تاسو یو داسې یو سوله کول غواړي ډسپیوټ ریزولوشن باډي جوړه کړي چې د خلکو د پیټي نیچر کیسونو ملته حل کېږي که نه په دې کې به زه تاسو ته وایم زمونږ یو ریټایر DPO د بیا نصیب جان صاحب نو هغه به چې څه چل کولو چې چا به جګړه وکړه په علاقه کې که نه او دله به رپورټ رالو نو هغه به ورته چورې کې FIR نه کړو ما به جومات ته بوتلل هلته به مې کښېنو روغه به مې وله وکړه ما به ورته چې یاره بس سله دغه کوی نو هغه تقریبا د پولیس سروس دوران کې هغه 6000 راضینامې کړي دي واہ کیا بات ہے 6000 راضینامې هغه وی چې ما د خلکو حل کړي دي او ځان سره باقاعده خو دې باندې یو کتاب هم لیکلی دی که نه چې او د قرآن یو آیات دی چې صلح میں خیر ہے بېشکه DRC هم د دې لاندې جوړه شوې ده که نه نو DRC حقیقت دا دی چې لکه د عدالت نه بوج ډېر کم کړی دی ما خیال دی چې اوسه پورې د کله چې ایکټ پاس شوی دی او اوسه پورې به تقریبا 65,000 راضینامې شوي دي واه په DRC کې په ټوله KP کې ځکه چې زه یو ځل being a focal person کله چې د ADR سیستم جوړ شو که نه الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن نو بیا یو سوال اوچت شو چې د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل کردار څه پاتې شو صحیح خبره نو په دې باندې بیا جوډیشل اکیډمي کې زمونږ یو ورکشاپ وکړه نه نو هغې کې زه فوکل پرسن وم نو ما ورته چې یاره دا خو ډېر ښه شو ځکه چې دا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن دغه چې سیسټم چې کوم دی که نه دا امریکا کې په 1990 نه جاري دی موږ یې اوس دغه کوو که نه ایگزیکټلی یو کال هم سر بیا په دې خبرې کوو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام صدیقی صاحب څنګه یې بالکل ټیک ټاک جی تاسو خبرې کوو د کم ځای نه زه ملکان محمد الیاس خبرې کوم محمد الیاس بھائی یو ځل بیا په خیر راغلی څنګه یې مهرباني الله خوشحاله کړه اول خو تا ته او ستاسو مېلمنو ته او ستاسو ویډي خیبر ته ټولو ته سلامونه کوم وعلیکم السلام الیاس بھائی او تاسو څنګه یې تاسو ښه که نه بالکل ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک څه به ویل غواړئ دا ویل غواړم چې مېلمه دې راوستې ډېر زبردست مېلمه دې راوستې او ځکه پکار ده چې دې هغه په هر کلي او په هر محله کې شروع شي دا مشکله به لږه ټیک شي بالکل او د دې نه مخکې د موبایل خبره وکړه موبایل خو دا واړه نه کوي چې دا بوډاګانې وګرځول او دا مولیانې وګرځول یار رښتیا دی ویلې یار ګناه ته یو څوک ګناه نه وایي بالکل صحیح یاره بالکل صحیح خبره ده او کله چې ګناه ته څوک ګناه نه وایي نو خلاص تاسو بلا باسونه مانوسونه کوئ نو په دې نه څوک عبرت کوي نو واړه خو واړه ته په ورپال کله په زمان نو څه دې ناشته او
رنګون متناسب دا ولا ورته ډوډۍ موبایل ولا پروتې په لکه مو سره موبایل هغه څنګه ته ډوډۍ خو په قرار وکړه دا ټول څه رااله په خپل کوی ګمونه پدې په کولونه کوی ګم ساده او تاسو د موبایل سره د اکثر بندي نو بس تاسو پوری پروګرامونه کوي ډیر مهرباني ډیر شکریہ ډیر مننه الیاس بھائی تاسو ډیر خسته نظر دی او الله خوشاله لره ډیر مننه سر د بریک ولو خو زما او د کرن د دوړو موضوع کې به ډیر سوالونه ولې چې دا ډي ار سي داسې یو شی د چې کله مونږ یو ځل ما خیال دی او یو ځل مخکې د ډي ار سي یو غړی راغلی و د صوابینه باچا صاحب او هغه تقریبا 60 کاله مخکې ما انټرویو کړی او نن دا تاسو راغلی نو د زموږ ذهنونو کې ډیر زیات سوالونه دي چې هر یو کور کې تاسو وګورئ نو په دې باندې جګړه چې دا یو مرله زما ده او دا یو مرله د ده ده او د ده یو نیمه مرله ولې ورکه او داسې او دا مه یې سره که چې بیل شم ښځه مې وخت نشي تېرولی او دا دې ډېره خبره وکړه چې بهی جوینټ فیملی سسټم سله په زور یې ایساروئ چې څوک نه ایسارېږي تاسو سره پرېږدئ چې ځئ چې جوای کي خپل ژوند هم او ستاسو عربیان دا کار کوي د ماشومانو واده نه کوي چې تر کومه they are capable of buying a small house for their spouse very nice اصل سره هغوی نه کوي الله پیسې بالکل کوي ایجپشنز یې که څوک هم دي ښه ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ موږ به تاسو سره نور ګپ شپ هم لګو stay with us we will be right back ویلکم بیک ګرانو کتونکو موږ مخکې ډېر ښه ټاپکس باندې ډسکشن روان و جاوید صاحب سره او سر زکي سره راځئ چې سر کنټینیو کړو جی بالکل زما خو نن چې کوم دا ګیسټ راغلی دی زه وایم چې داسې هغه الیاس بھائی لکه خبرو که هر محلې کې زموږ اول به و اصلاحي کمیټي ټیک شو هغوی به دا کار کولو چې د هر محلې د هر علاقې اصلاحي کمیټي به چې چېرته بس لکه چېرته نالی بنده ده هغوی به تله به کلاوله به کس به یې وله راوستو د چا به جګړه وشوه د چا بجلي خرابه ده میټر هغه به خبر هم نه خدای مکه د چا کور کې مړی وشوه به خبر هم نه دوی به وله قبر هم کنلی او هر څه به یې کړي چې هغوی کور والاو ته اړو څه تکلیف ونه رسي یقین ساتي هغه اصلاحي کمیټیانې بالکل ختمه شوې حقیقت دی ولې چې هر څوک ځان له شو او ګرانو کتونکو زمونږ پرنګې کلچر ټریډیشن د پښتون کلچر پښتونولي چې ورته وایي هغې کې خو پکار ده چې دا اصلاحي کمیټیانې هر چېرته وی ولې چې موږ خو یقین هم په دې باندې دی چې د یو بل به منډه ترډه به یو بل سره کوو موږ چې چاته لار ښایو کوشش کوو چې هلته یې ورسوو کور ته یې ورسوو دومره هاسپټیبل یو چې بهر نه څوک راشي نو موږ یې ښه مېلمستیا کوو نو دا ټرینډ ولې ختم شو د اصلاحي کمیټۍ والا یار جاوید بھائی تاسو څه وایي ستاسو په زړه کې څه دي دا بالکل هر علاقې کې به یاد شي تاسو جی بالکل موږ ته یاد شي چې زه به دې موقع نه فایده والم ذکر وکړم زما والد صاحب حاجي ستار ګل هغوی داسې په دې 1989 کې چې کله دا حکومت جوړ شو د ضیاءالحق د مارشل الله نه پس نو هغه په هغې کې ډسټرکټ زکات او شر چیرمین هم نو هغوی به چې دا یو کار کولو بلکې موږ به دا وایو چې دا موږ هم د هغوی نه زده کړي دي که نه چې هغوی به د ماښام مونځ وکړو نو ماښام مونځ نه پس په هغوی جومات کې ناست وو نو یو دوه درې مشران به نور هم وو هغوی به خپلو کې ووایي چې یاره ته خبر شوی یم چې د فلاني کور کې پرونو کې څه مسله راغلې ده هغه به ورته چې او زه هم خبر یم وي خوښ هم نه ده چې لاړ شو دا روغه ول وکړو دغه اصلاحي کمیټي وغیره زبردست اوس هغه شی نشته جي اوس خو چې خبر شي چې جنګ پکې راغلی ده نه بل وي پرېږدي د مړه چې سم یو بل برابر وي که نه لکه منافقت دی اوس پکې شیطانت زیات شوی دا شیطانت د خلکو مایندز داسې شوي دي زه نه یم خبر چې ولې خو خپه نه شي په دې خبره باندې خو د ښځو خبرو کې هم ډېر راځي او دا خو قرآن نه ثابته ده چې د ښځې مکر ته به هغه نه کوئ که نه توجه به نه ورکوئ ښځې په جهنم کې ټولو کې زیاتې وایي سر زه خپله ښځه یم ګرانو کتونکو خفه نه شئ خیر د خویندو خو غیبت لږ کم کوئ زه نه کوم ځکه مې تاسو ته ووایي هغه وایي ګڼي خورې راځه وایي ګناه خو ډېره ده خو خوند ډېر کوي دا غیبت که نه نو کې به ښه به هم به وي
چې ډېره سخته ګناه ده خو ډېر خوند کوي وایي د بړ رور غوښه خوراک داسې مثال یې ولا ورکړی دی که نه تاسو بیا هم که وایي زما ښایسته خویندو میندو مه کوئ دې نه هېڅ سب نه دې نه دا بدیانې ګورې دې نه جوړېږي یاد ساتئ زموږ د پښتنو سلو کې په 99% بدیانې چې دي هغه دې نه جوړېږي بالکل جی یاره جی بس دا تاسو ښه دي نه تاسو وایئ سر کنټینیو کوئ زه به سوال کوم خیر دی چېرته به ځم تاسو د زنانو دغه وکړه که نه نو د دوی یو فطرت دی موږ مثل کې د پښتنو معاشره کې هر څه سړو خپل لاس کې اخیستي دي که نه زنانو ته موږ وړ اختیار نه دی پرېښی دا غلطه ده نو هغوی غریبانان څه وکړي که نه بالکل لکه ګوره په ملیشیا ته تاسو لاړ شئ هلته هم اسلامي حکومت بالکل جی خو هلته تاسو د دې ومنز رایټ وګورئ بالکل جی بالکل د هغوی ته خپل حقوق د شریعت مطابق میلاویږي هغه ښځې مطلب دا دی هغه جینکۍ چې کوم دي ازادي دي تعلیم یافته دي که نه موږ خو کله کله سوچ کوو که نه چې موږ د خپلې ښځې چې کوم دي دا به جنت ته ځکه ځي چې دوی خو بس هر څه زمونږ مني د سړو نو اوس لکه زما یو مشر دی هغه به ما ته وایي که نه نصیحت پرې کوم چې لکه کور کې پردې لګې که نه نو دې کې خپله رایه مه شاملوه بس ښځې ته به ووایي چې یاره دا پردې بدلو نو هغه به راته چې او یاره څنګه پردې والو دا به خوشحاله شي چې ما نه تپوس وکړو بیا ځان سره بازار ته بوځه ویې لوله که نه کور کې کارپېټ اچوئ هغې نه تپوس وکړه فرنیچر تاسو کور کې بدلوئ د هغې نه تپوس وکړه که نه او اکثر چې کور کې تپوس کېږي ما نه هم کور کې تپوس کېږي د وړو د مور که نه چې تا له څه پخه کړم نو موږ ورته غوسه شو چې څه دې خوښوي حالانکې ګوره د هغې یو مینه ده چې زه داسې یو ډش ته د خاوند په خواهش باندې تیار کړم که نه نو موږ ورته دغه شو نو زه ورته اکثر وایي چې یاره څه یو ورته یاد کړه که نه نو حقیقت دا دی چې د ښځو د ډیپریشن چې کوم دی په دې کې د سړو هم کردار شته دی بالکل جی دا خو زه تاسو سره زه اګري کوم سر د یو یو ځل بیا کال رالو جی کیسر بھائی امریکا نه جی हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई वंस अगेन संगे इंशाल्लाह उसका जकी भाई कॉल कट गई थी नहीं जी बिल्कुल कॉल कट गई थी तो वो खैर जवाब तो उन्होंने दे दिया था जी कैसर भाई जी the second question because my wife she was asking from Miss Kiran where she bought this kind of jewelry because she love it. So right now वो किचन में चली गई हम काफी देर से ट्राई कर रहे थे she is in kitchen she is busy you know but she was asking where she bought it you know she like her dressing and I like your dressing bro if you want my number I can give my number to your operator so you may contact with me bro if possible isn't it thank you so much ji definitely thank you, we would love to talk to you inshallah thank you so much and salam to bhabhi sorry thank you sir salam special salam to bhabhi थैंक यू सो मच खजी दा उस ऐसा है कि ड्रेसिंग मेरी सबसे सिंपल होती है जहाँ तक मेरा सवाल है कैसर भाई आप बताएं जी अब भाभी के लिए आप बताएं अच्छा भाभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि मैं खुद एक चूँकि डिज़ाइनर हूँ एक औरत हूँ और एक औरत तब कंप्लीट होती है जब उसके कपड़े उसकी ज्वेलरी उसका दिखना हेयर स्टाइल सब कुछ परफेक्ट हो तो मेरे ख्याल से आपकी बीवी को चाहिए कि थोड़ा सा कोई डिजाइनिंग का कोई डिप्लोमा या कोर्स वोर्स कर ले या डिजाइनर से परचेज मत कीजिए क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो इंसान खुद अपने लिए कर सकता है वो दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। अच्छा भाभी ये पूछ रहे हैं कि ये ड्रेस कहाँ से लिया तो ये आपको एक तरह से इनडायरेक्टली बता रही हैं कि खुद डिजाइन करती जी माशाल्लाह जी बहुत अच्छे ये तो अब मैं इनसे बल्कि कैसर भाई उल्टा मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए वेस्टकोट डिजाइन करेंगे जरूर सर वुड लव टू डेफिनेटली और कुर्ता भी डिजाइन करें और 2-3 कुर्ते डिजाइन करके बनवा दें तो सर ډیر خسته انټرېسټینګ غپ روانو زموږه جی بالکل اسه خبرم کوله جی وختي تاسو څه خبره کوله د خزو حواله سره چې موږ هغه اختیار نه دی ورکړی اختیار هم نه دی ورکړی خبره بالکل صحیح ده خو لکه اوس فار ایگزامپل ما نه وایف ته پوسو کی کنه چې زکی نن څه پاخه کوو کنه زه ورته چې څه دي خوغه یې پاخه کا لکه ډیر ښه نیت سره ولې زه کله هم په ژوند کې ما خوراک کې هغه نه دی کړی څه ورته وایي تکبر لا نخرې نه دي کړي کنه چې سم وي الحمدلله بس دا الله شکر او ادا کما او بیا وخرم چې سم وي خو بیا هم د هغې تپوس روزانه وي
روزانه استاسو خبره کنه بالکل اوي. تاسو روزانه وي یو ځل د تنګولو د پاره مې پرې د چنن ناسي کنه لک تنګې کوم ما ورته مې وسه پاخه کوم مل پانچی تاسو ته پته چې پای پانچی اه واجب بالکل ما دې دا شو کې وی شور ما ورته یار تا هر ورځ تاسو کې نو نن مې ته صفا ویل چې پانچی پخې کا जी जी نو ما ته وی چې آسان شي راته anyhow دا خایست ده د ژوند دا د ژوند خایست دا د ژوند دا د ژوند خایست دی باندې دغه نه دی پکار کنه یو بل سره دا نه دی پکار چې زه تا تنګ کړم پس هغه کور کې ناشتي دي زموږ د غزانانو لپاره خو سیکټیویټی شته نه کنه او بس دغه کچن دی او که چا اختر لاړ شي نو مور کرا ولاړ شي کنه یا به چا څه فنکشن لاړ شي نور خو موږ سره د ریفرشمنت لپاره په خیبر پختونخوا کې داسې څه دغه نشته چې هغه ته زنانه لاړ شي کینی او بل ریفرشمنت وکي یو ګیټ ټوګیدر وکي یو بل خپل خیالات یو بل سره شیر کی بالکل یو کمیونټي جوړه شي کنه نه پاغه کمیونټي کې بیا زده کړه کی جاوید خان اعلی او کرن پرون می بریک تاسو ولي خواږه نه مخ کې زه یو خبرو کوم پرون هغه ټوله کپڑے وینځلې بیا تر شپې پورې استری کولا نو مور داسې کتب مې مکه ورته مې لیکنه ما توی مال دا څومره خوند راکوي چې زه خپل د بچو او د خپل خاوند کار کوم او شکر دی چې الله تعالی د بل چا د کار نه ساتلی وي دا خو زه د زړه نه کوم د زړه نه کوم ما ورته ویلي که نه چې لیټس مې لوڼو ته وایه الله څوک چا ښځې له پیسې ورکوي نه 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 دا خو زه د زړه نه کوم نو اوس تاسو بریک واخلئ زموږ ښځو ته سلام دی جی जी जी बिल्कुल ما نه خپه نشئ जी ما سره دښمني ونه کوي چې زه ستاسو خور یم خیر دی دوزخ ته به ټول نه زیاتې غټې شي ځکه خو چې ځان ته سړی یم ماما فاجي ګرانو کتونکو زموږ د معلومات دا کریپینګ سټیم چې کوم دی دا به جاري وي وی ول بی رایټ افټر ا ویری شارټ بریک په خیر علي ګرانو کتونکو کرن بسیله ویلې چې ما وویلې دا د دې د ضد نه ما وویل خیر ته سر تاسو زموږ سینیئر دام تاسو زما فائدې لپاره کوي لګي آئیے اس خبره نشته actually the thing is ما دومره انټرېسټینګ دی نن موږ دواړه ټاپک ډسکس کوو کنه ولې چې زما دا د کور خبره ده د هر کور خبره ده تاسو وختي یو کوېسچن وکړو ډېر ښایسته او هغې نه به شروع وکړو بالکل جرګه سیسټم ډېر ښه دی کرن لکه چې څنګه وویل خو اکثر فیصلې غلطې کېږي جی د هغې مخنیوي بیا څنګه کوي لکه سوره شوه دې نه علاوه نور هم ډېر ظالمانه داسې فیصلې دي چې جاوید صاحب هغې ته کم از کم انسانیت خو هغې کې نه وي حقیقت دی ولوار شو ډسکریمینیشن شو ایکسټریمزم شو وایلنس شو جی جی دا تاسو دی موږ چې دا کله دا ډي ار سي سیستم لانچ کېدو کنه په هغه میټینګ کې زه ناست وم دا خوش قسمتي نه وایا اجازه صاحب دلته سی سی پی او دا ناصر دورانی صاحب دغه کنه نو د دې شاته یو آیډیا ولکه 2010 نه تاسو لګلوان دی وګورئ یا دغه پورې کنه نو خلکو به جرګې بدمعشانو ته وړلې لکه زما تاسو ته وایي چې شروع کې دا وه شریف خلکو به جرګه کوله زما ته والد صاحب مثال بالکل بیا یو سیستم راغلو چې چا سره به ټوپک و چا به اجره وه نو خلک په هغې ته تلل نو هغه بدمعش به څه کړو نو هغه به پیسې واخیستې د یو نه مې هم واخیستې بل نه مې هم واخیستې فیصله به د ظالم په حق کې وکړه هغه مظلوم خو بس هم د ظالم نه یېرېدو چې دی به مو سره ملګری شو دا فیصله به د مجبورۍ نه قبوله خو لکه دې اوس دته دا پته نه لګي چې د دې تپوس پته نه کېږي یو کال والو سر جی هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر ډېره مننه چې دا خبرې کوم جی سر څه به ویل غواړئ دا تاسو خو نن ډېر ښکلی ټاپک شروع کړی دی خو تاسو به کورونو ته ځئ که نه ولې به نه ځو جي ولې به انشاءالله الله به خیر وکړي دعاګانې به وکړو نفلونه به مو کوو تاسې نه چې بیا دلته درنه خفئ دا تاسو خو ټول او دا خورۍ له سره ناسته ده دا اندازې ډله نه کوي نه دا په خپله مونږ سره اګري کوي که نه زمجي د سړو حقوق ته نن ولاړه یم معمولي غوندې کیسه کومه جی زما لکه بس داسې په دغه کې درته دا کومه
زمونږ افسرانو چې ښه نو هغه دننه ګپ شپې لګو څلور پنځه کسانو ډېر غټ غټ افسرانو ښه جی نو په دې کې تله وکړه هغه پیل ته یې ډېره وواړه نو زه نو خو ناخبره وم جی نو سړي په خپلو کې شرط تړلی چې د ښځو نه څوک یېرېږي ښه نو یو ګروپ وایي چې موږ نه یېرېږو بل ګروپ وایي موږ یېرېږو نو هغه وایي چې بھائی فیصله به بل سړی کوي خو کم ګروپ چې یېرېدو نو هغه به ګورې ډوډۍ کوي ټیک شوه نو زه چې ورننوتم نو ما ته یې وی پلاني نجي هغه درته کوم خو ګوره صحیح فیصله به کوي زمونږ به ګوره ډېر دغی یاره چې زه خو نه پوهېږم څه فیصله به کوو نو ما ته وی دا راته ووایه چې د ښځو نه څوک هېرېږي که نه ما داسې په لږ سوچ شوم چې ما یاره چې داسې چل دی صفا خبره ده ټول چې هېرېږي خو څوک کال وایي او څوک نه وایي نو هغه یو ګروپ پرې راپاڅېد مونږ وګټله ډوډۍ به کوئ نو خبره دا ده چې نن سبا چې ډېر حالات خراب دي د سړي زامن یې که نه دي نو چې سهار راپاڅې او تا د ناستې له خوا نه راشي نو یاره زما د نورو ته خبره کړې وه د شپې ورته هغه خبره رسېدلي بالکل که نه نو هغه وایي چې څه یې ویل مونږ وایي دا کسان وایي څه یې ویلي ویل وایي دا خبره داسې شوې وه نو دا دغه چې دی نو مونږ هم دې خویندې ته وایو چې مهرباني کوئ د پلار او د مور او د زوی او دغه دا په خپلو کې دا دغه مه پیدا کوئ مینه ورکوئ دغه ورکوئ لکه چې دواګانې والی او دغه والی ډېره مننه یو جهان ډېره مننه جی ډېر ښایسته کول او ډېر خوند یې وکړو یو ریل ټایم سټوري مونږ ته وکړه ماشاءالله خپل بیت یې مونږ ته بلکې وکړه جی سر ما ته وایي داسې کم پریسنګ رایټس دي چې کم تاسو بینګ سوشل ریفارمر اینڈ هیومن رایټ ایکټیویسټ اینڈ ایز ان ایډوکیټ سر تاسو مس کوئ زموږ پاکستاني سټیزنس کې چې کم په سیوک رایټس پروموټ کوي ویلفیر شو پیس شو دا چلډرن اینڈ وومن رایټس باندې کار کوي داسې کم رایټس دي چې زموږ سټیزنس سفر کوي لګیا دي رایټ ناو یره تقریبا رښتیا خبره کوو نو هر یو ځای کې دغه کېږي که نه وایلیشن کېږي خو زیات تر کو تاسو وګورئ که نه د ماشومانو حقوق ډېر زیات دغه کېږي لکه زمونږ په قانون کې دا شته هیومن رایټس چې کوم دي که نه لکه په آیین کې هم شته په قانون کې هم شته چې یو نابالغه سړی چې کوم دی که نه نو دی به ته په ورکشاپ کې نه پرېږدي ځکه بنیادي تعلیم چې کوم دی دا د انسان حق دی زمونږ په کنسټیټیوشن کې دی اوس دا ماشوم په دې ورکشاپ کې ولې ناست دی مجبوري خو ده مور پلار په سبق نشي ویلی نو آیا د ریاست دا ذمهواري نه ده چې یاره دا ماشوم دلته نو اوچت په سکول کې داخل بالکل ده نو دې کې زموږ د ریاست یا د حکومت چې کوم دی هغه غفلت پکې هم شامل دی موږ په حکومت کې راشو لکه زمونږ د ایم این ای یا ایم پی ای یا منسټران دا دوی ته مخاطب یم که نه دا ګورې د ګلونو خار نه دی دا د ازغو خار دی دا به تا نه تپوس کېږي بالکل دې لپاره مونږ ایم پی راغوښتې ده جي او ډېره مننه چې تاسو رالئ نن ستاسو نه فورن بعد باغي راځي نو مونږ همدغه خبره باغي ته ګو دا تاسو سر یو بریک واخلو او جی ډېره مننه جي ستاسو د راتلو ډېره مننه سر او انشاءالله بیا به تاسو راغواړو ولې چې ستاسو سره ډېرې خبرې پاتې دي عزتمن شي جي بالکل چې کله تاسو ووایئ راځو به د عوامو د فلاح د بهبود دپاره د معاشرې نه د برایۍ د ختمولو دپاره موږ هر وخت حاضر وځي ډېره مننه ګرانو کتونکو پیکیج ګورو نه زه به وایم چې بریک که ضروري دی او نو ګرانو کتونکو د خیال محمد حوالې سره زه یم چې موږ ته ډېر څه پته ده خو ډېر څه نه ده پته نو راځئ چې یو ښایسته پیکیج وګورو د خیال محمد صاحب حوالې سره ویلکم بیک ګرانو کتونکو جی په خیر علي جی وعلیکم سلام سر ګډ مارننګ سر ګډ ایوننګ ګډ نایټ ایوریثینګ موږ سره جی لږ ساعت مخکې موږ ویلو چې یو ایم پی را روانه ده او د دې سټوري تاسو کېدای شي اورېدلي موږ سره یخنیانو کې لاست یخنیانو میں میرا خیال ہے لاست سردیاں تھیں نا ما سره چې پروګرام شو د دې پوره سټوري مونږ ویلې وه او ډېره زیاته انسپریشنل لیډي ده شازیه جدون مونږ سره ناسته جی ایم پی ای
खैर अली जी स्तड़ी मशी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ना वक्त हमको पश्तो पोई के बट बोल नहीं सकते। खैर मुंग पख्तो की और तासु उर्दू में ठीक है, चलते हैं, पाकिस्तान है, कोई बात नहीं, माशाल्लाह, चलता है माशाल्लाह, जी, सब अच्छा जी। चलता है। वही कहने सिंह है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लग वक्त में खबर कीदा और पदे माने खबर कीदा ची एहसास निश्ता दे जमुंगा पॉलिटिशियन सारा जमुंगा एहसास निश्ता दे दा सही दा। असल में बात ये है ना कि एहसास जो है ना वो ना सियासत से मिलता है ना समाजी रवैयों से मिलता है, ये घर से कई माँ दे रही होती है एहसास, वहाँ से वो रियलाइज करवाती है कि एहसास क्या होता है, किसी की थकन का एहसास क्या होता है, किसी के दुख का एहसास क्या होता है, तो वहाँ से एहसास शुरू होता है। तो वो कोई भी सियासी आदमी हो, समाजी हो, वो ये नहीं होता कि उसकी अपनी फील्ड से होगा। अगर उसको एहसास है कि मैं इंसान हूँ और दूसरे लोग भी इंसान हैं, तो फिर एहसास आगे चलता रहता है। और वो एक माँ ही सिखा सकती है, माँ ही सिखा सकती है। और माँ के हवाले से स्टार्ट में कुछ जज्बात थे आपके, वो बिल्कुल जी। प्लीज ग्रानो कतुन को ऐसे खुबुंगा वक्ती डिस्कशन कोलो मा जकी साहब सवेल चे द मोर दर्जा डेरा घटा दा जन्नत द मोर फोल लांदे दे दा वले दे दा तास पता چې कम तकलीफونه नागा तेरीږي چې کله هغه ماشوم په خېټه کې چې کله برث ور کوي بیا چې کله هغه باندې ریسپانسیبিলিټیز او ذمہواری راځي خو د هر څه سره یو ډېر داسې یو فیکټر دی چې کم هغه لک شانته ډیفر کی د نورو مېندو نه مېند ټولو یو شی وي مینه د ټولو یو تعلیم یو تعلیم یافته مور یو इलिटरेट मोर न सोना डिफरेंट थी दफा सवाल समाजी दे दबारा दे जी बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने सवाल किया। मेरी माँ तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी जी जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर औरत थी जी जी, उसने खुद तो नहीं पढ़ा लेकिन हमें इल्म के जो जेवर है उसे रास्ता किया। हम बहनें थी चूँकि भाई कोई नहीं था, तो मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है, शऊर होना ज़रूरी है। हमारी माँ नहीं भी पढ़ी लिखी थी, तो मुझे याद है आजकल डिफरेंस क्या है पढ़ी लिखी में और जो नहीं पढ़ी लिखी। मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन नोटबुक का हर सफ़ा चेक करती थी। और हाँ, और गलती से हम लोग कहते भी थे कि भाई इस पे ड्राइंग बनानी है अम्मी, इस पे ड्राइंग बनानी। वो कहती थी नहीं नहीं ये ज़ाया क्यों हुआ है, तुम्हारे वालिद ने बड़ी मेहनत की हुई है, ये पेज क्यों ज़ाया हुआ है। शऊर की बात है यहाँ, शऊर की बात है। और कहीं पे अगर कोई क्लास लग जाता था गलती से, तो उस दिन सारे दिन हमारी क्लास होती थी कि ये रेड वाला क्रॉस क्यों लगा हुआ है। हम 1000 बहाने कहें कि यहाँ पे हमने ये नहीं बनाया था तो क्रॉस लग गया, नहीं हमारी माँ चेक करती होती थी हमारा बैग। आजकल कौन सी माँ चेक करती है, ये कौन सा बच्चा खुद चेक करवाने देता है। बिल्कुल, हमारी माँ तो हमें बस देखती थी और हम समझ जाते थे कि माँ अब क्या चाहती है, कि चाय लानी है मेहमानों के सामने, कोल्ड ड्रिंक्स लानी है, या माँ की टोन बता रही है कि खाना लाना है। तो अब हाथ में चप्पल भी होता है, स्टिक भी होती है माँ के पास, फिर भी बच्चे बात नहीं मान रहे। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से बाप की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी होती है ना, क्योंकि बीवी भी जो है शोहर से थोड़ा डरती है, जब वो डरती है तो वो बच्चों पे चेक रखती है। ऐसा ही है, बिल्कुल 110%। जी जी, मेरे वालिद साहब इंतहाई स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त थे। और उस टाइम मैं सोचती थी कि हमारे अबू जिस तरह आजकल फिल्मों में डॉन होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो मैं कहती थी हमारे पूरे मोहल्ले में मेरे वालिद साहब बड़े इस तरह के हैं ना, तो जिद आती थी कि फलाने के अबू बहुत अच्छे हैं फलाने के। लेकिन जब प्रैक्टिकली लाइफ में आई ना, तो मैंने कहा मेरे वालिद ने जो किया कोई नहीं कर सकता था। अच्छा एक और आ रही है सर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे हम दराज हो। दुआ बहन, वेलकम टू द शो। थैंक यू प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ बहन आज तो आप माशाल्लाह चिट्टे सूट चिट्टा चोला पाया, सोने सोने कपड़े पाए ने, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा माँ की हस्ती पे बात कर रहे हैं, दुआ बहन कुछ तो कहें, आप भी माँ हैं और आपकी भी माँ, तो मेरी कुछ माँ कितने हैं? नहीं मतलब मेरी माँ तो बहुत हो यहाँ, मेरे भी नहीं है, मेरे भी नहीं है जी, बहुत अरसा हो गया है। अल्लाह माँ का बख्शे। नाम लेने से तो मेरा रोना बंद नहीं होता गट्टी भाई।
अल्लाह माँ तबारक का व नाम तआला। लेने से तो मैंने देखा है कि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों की भी आंसू आ जाते हैं। सही बात। माँ हस्ती के लिए ऐसी। तो चाहे वो बात करने वाला 50+ भी हो ना, तो वो बिल्कुल बेबी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ को वो जो माँ का सॉन्ग है ना, माए में किनो आखा, वो जब लगता है ना सच्ची भाई, तो मैं सुतियों से रोती हूँ। आपको पता है मैं कितनी शोको चंचल हूँ, हर किसी की नकलें उतारने वाली, कॉपी करने वाली, पैरोडी करने वाली, सिंगिंग करने वाली। लेकिन जहाँ माँ का या बाप का, मेरे दोनों नहीं है। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी माँ बहुत ही ग्रेट और मेहनती खातून थी और बहुत ही ब्यूटीफुल थी। आपने मेरी पिक्चर को देखी है ना, जी। मेरी मदर भी ऐसी थी। तो मेरा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबकी माँ सलामत रखे, आमीन। और अगर नहीं है तो उनको अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करो, जन्नत में आला मकाम हासिल दे उसको। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ बहन। और मैं भी माँ हूँ, आपको पता है। जी। मेरा बेटा अपने मामू पे गया, जकी की शक्ल का है, सेम कॉपी। जकी भाई आप कब आएंगे लाहौर, कैसे में आए? इंशाल्लाह मैंने आपको पूरा इंशाल्लाह। इंतजाम किया हुआ है। कल भी मैंने अपने बेटों को कहा है जमा करके, फिर मैंने पूरी खैबर की टीम में जकी भाई है, मीना शम्स है, बलोच माइनन को मैंने महदूद किया हुआ है। मेरे भाई बेटों ने कहा है कि बिस्मिल्लाह करा आप बुलाए। माँ आप हमारी जान है, आप अपनी जीतों में बुलाएंगे ना हमारे सर आंखों पर, हमने उनका ऐसा वेलकम करना है ना कि मीडिया देखेगा। थैंक यू आप आए। सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ बहन जरूर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू सो मच। ये उड़ू की दमाग। जी बिल्कुल। ग्रानो कतुन को चरतम मतख्ती होने मुंगा तख्तू मुंगा लग साथ के जू और आजू टाटा। वेलकम बैक ग्रानो गतुन लक तासु मुंगा ओवेली द दुआ दुमर ज्यादा इमोशनल शवा मुंगे हमजान सर इमोशनल को दुआ बहन आपने हमें भी इमोशनल कर दिया। यकीन करें कि ये माँ और बाप ही होते हैं जो सब कुछ होते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी रिश्ता आपको मिल सकता है, माँ और बाप का रिश्ता आपको नहीं मिल सकता कहीं। बिल्कुल। बिकॉज और माँ तो जब अल्लाह के बाद अगर सजदा किसी को जायज़ होता तो वो माँ को होता। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा कि जब भी किसी बड़ों की बात होती है, मशरों की बात होती है, हमारे भी मशर हैं और हमारे मशर बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक बाप होता है। हमेशा हमें गाइड करना, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना, हमेशा एक बाप की तरह शफकत। उनका दिल बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी उतने ही खूबसूरत जितने बाहर से। The most beautiful person inside and out that I have seen in my life. अगर उनको कोई चीज़ बुरी भी लगती है तो वो कह तो देते हैं, लेकिन बाद में फिर आपसे ऐसे बात करते हैं कि जैसे आप उनके बच्चे हैं और आपको समझा रहे हैं। Now I miss him a lot nowadays. बहुत प्यारे इंसान हैं। उनको काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई उनसे, लेकिन ये है कि सेहत उनकी ख़राब रहती थी। अब माशाल्लाह ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं हमारे मशर के साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी ज़िंदगी लेकिन सेहत के साथ, और कभी किसी इंसान का मोहताज अल्लाह आपको ना करे। मोहताजी सिर्फ अल्लाह की अच्छी है, इंसान की नहीं। और अल्लाह आपको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दें कि आप हम सब में उनको बांटते फिरें कि ये लो बच्चे, ये लो, आप भी खुशियाँ हो। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं इसमें ज़रूर और किरण और मैं अपने पूरी खैबर सहर टीम की तरफ से अपने मशर साहब को, कामरान हामिद राजा साहब, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो आपको, आपकी सारी फैमिली को, कैवान साहब को, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। केक काटते हैं जी, आए
उनके वो आपने इतनी बातें की कि हम वो उस शख्सियत को ना अब तस्वर में वो कर रहे हैं कि इतना अक्कासी उनकी आपने कर दी कि जैसे इधर ही मौजूद है हमारे दरमियान। कामरान साहब से जब आप खुद मिलेंगी ना जी जी तो तब आपको पता चलेगा कि वो कितने जीनियस और कितने खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह। अभी तो आपने तकरीबन हमें मिलवा ही दिया उनकी शख्सियत से। अब तो सिर्फ का माहौल फोटो है देखना, बिल्कुल हाँ हमारे चैनल के सिर्फ एक अंदर। फोटो रह गए वरना अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप मेहमान हैं और पुख्तूनों की ये रिवायत है कि मेहमान को इज्जत देते हैं। बहुत बड़ी मैं मेरे आप लिए दोनों इज्जत है, हाँ। फीमेल्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा और कि आप हमारे दोनों लिए इज्जत मिलके की इसलिए बात है कि मशर की- ज़ाहिर है हम कमरान साहब का जो कमरान हामिद साहब है उनका केक काट रहे हैं कि Happy बहुत birthday बहुत to you, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mashar. Happy birthday to you. May you have many more, sir. आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। थैंक यू सो मच। अब हमारे पास जी है, हम क्या करें। थैंक यू सो मच। आप खुद भी तो खाए ना। बस मैं भी खा लेती हूँ। जी जी। बहुत अल्लाह खुश रखे आपको सर और हमारी खुशी आपकी खुशी में। बिल्कुल। मैं आपको खुल के क्या बताऊं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आपका ये जो चैनल है इससे बड़ी एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकती जो कि आपने एक पख्तून कम्युनिटी के लिए दी है सर। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारी पहचान बन गई है। दुबई में, अफगानिस्तान में, कतर में, अमेरिका में लोग हमें कॉल्स करते हैं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती। ये आपकी मेहनत है सर और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं आपके चैनल के लिए। सर हमेशा खुश रहिएगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर। थैंक यू सो मच जी। आज का दिन आपके माँ बाप के नाम, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी तालीम और तरबियत दी और इस मकाम पे लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो पौधा लगाया था खैबर ये चैनल के उससे, तो आज देखें कि यहाँ पे कितने फूल आते हैं, कितने कांटे आते हैं और इतना बड़ा बाग आपने बना दिया है कि जहाँ पे खुशबुओं का एक सहर आता है और फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़िंदगी में बहुत कम लोग कर पाते हैं कि जिनका तारीख में सुनहरे अल्फाज से नाम लिखा जाएगा, हर दीवार पे लिखा जाएगा आपके चैनल का नाम, हर दिल पे लिखा जाएगा और हर किताब में लिखा जाएगा। ये सारी आपकी मेहनतों का समर है। थैंक यू सो मच जी। शाज़िया जदून साहिबा MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और एक सवाल आ रहा है। जी जी सवाल पूछूं मैडम? जी, जरूर जी जी। मैडम बीइंग अ लेजिस्लेटर एंड एन एक्टिविस्ट भी हो आप हैं और उसके अलावा आपकी एक फाउंडेशन भी है, CEO हैं आप उसकी, वुमेन राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं, प्रेसिडेंट आप रह चुकी हैं। तो ये सब इतनी चीज़ों में आपको पहले टाइम कैसे मिला मैम, ये मुझे बताएं। और फिर एक औरत इतनी चीज़ों के साथ एक पब्लिक ऑफिस में कैसे परफॉर्म करती है और क्या चैलेंजेस होते हैं उससे? देखिए अभी शुरू में हमने बात की ना माँ के हवाले से। जी जी। तो जब कोई कायनात की तरफ से ये मेरे रब ने जो कुछ बनाया है ना, अब अल्लाह ने कहा है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। अब इतनी बड़ी हस्ती ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत क्यों दी? माँ माँ ही होती है। माँ ने जो कर दिखाना होता है उसको सारे टाइम मिल जाते हैं। सिर्फ बात क्या है कि आपने अंदर कैसे बदलना है। कहते हैं ना, नीयत अच्छी कर लो, रब खुद ही रास्ते आसान करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जब बंदा लोगों के लिए जाता है ना, मेरा रब खुश होता है खल के खिदमत के लिए। वो कहते हैं कि नमाजों के लिए तो मेरी मखलूक भी बहुत ज्यादा है। जब तुम लोग मेरे लोगों के लिए काम करोगे, अशरफुल मखलूकात के लिए करोगे, तो रास्ते के तिनके भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो हुआ मेरे साथ कि मुझे हर एक के लिए टाइम मिला। थैंक यू सो मच मैम। टाइम बिल्कुल खत्म है। टाइम की बात की तो मुझे याद आया खबरों का टाइम हुआ चाहता है। तो ग्रान कतुन को डेरा मनना स्तासु इंशाल्लाह बल हफ्ते बस्तासु पौरान दिराजु ज और किरण और दिनम खिस्ता टॉपिक सर इंशाल्लाह तरक्की पूरी अल्लाह पामान अल्लाह पामान जी।